قرآن کریم د الله کلام اختتام تر رسولې دی او تاسو یې اینئ چې ښه په کثیر تعداد کې چونکې دا د 20 ماشومان جماعت کې دي تقریبا 40 پورې بنات ماشومان طالبات هغه د جنکو مدرسه کې دي مونږ ځان د دې خوشحالۍ قابل نه وینو مونږ خپل ځان کې د دې صلاحیت نه وینو دا دومره په کثیر تعداد کې زمونږ د کلي او محله کې قرآن کریم دا دومره ماشومانو د الله کلام اختتام ته ورسو او تاسو خپله محسوسوئ دې ماشومانو ته چې نن سړی وګوري سړی ته د دې د مخونو نه د قرآن کریم هغه انوارات او د قرآن کریم هغه خوشحالی هغه د دې د مخونو نه سړی ته ظاهریږي او سړی ای قرآن کریم د الله کلام دی قرآن کریم د آقا فرمان دی قرآن کریم د الله وینا ده نن ډیر خوش قسمت دي د دې ماشومانو والدین د دې مور او پلار د دې میندې او د دې اساتذه کرام ډیر خوش قسمت دي چې نن الله تبارک و تعالی استادانو ته داسې شاګردان اخودل او مور او پلار ته رب العالمین داسې بچی اخودل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده دا بچی چې اینئ دا زمونږ مخې ته چې ناستي او تاسو ته په نظر راځي دا د الله په نس باندې ډیر قدرمند دي دا د الله په نس ډیر عزتمند دي د دې ډیر لوی مقام دی د الله په دربار کې تاسو ته علم دی چې قرآن کریم په کومه شپه کې د اسمان نه د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته را نازل شو یوه پیره قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته نازل شوی دی بیا د دنیاوی اسمان نه لگ لگ قرآن کریم زمکه ترا نازل شو نو چې پشکم شپه کې قرآن کریم د اسمان نه را نازل شو د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ترا نازل شو هغې شپې ته قرآن کریم کې رب العالمین یو نوم ورکو وی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وی مونږ دا قرآن را نازل کو په لیلۃ القدر کې په کومه شپه کې چې قرآن کریم را نازل شو اخ کې شپې له رب العالمین یو نوم ورکو لیلۃ القدر شپه د قدر وه چې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته را نازل شو تاسو ته به دې نه اندازه ولګي چې قرآن کریم په کومه شپه کې را نازل شو هغې شپې ته الله نوم لیلۃ القدر ورکوی دا ډیره د قدر شپه ده د هغې شپې ته څه فضیلت میلو شو بیګام شپه وه نن بم شپه راشي دا دومره مودم تیره شوله بله شپم شپه وه هغې شپې له الله یو مقام ورکو قرآن کریم کې رب العالمین وفرمایل لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا دغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی تاسو اخیره عشره کې لیدي چې اخیره عشره شروع شي هر سړی عبادت کوي وایي ښه شپه را روانه ده تاسو ورته ښه شپه وایئ قرآن کریم کې ورته رب العالمین لیلۃ القدر وایي دا تاسو چې تلاش کوئ
وی خش پر روانه ده د دغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. دا وجه دا وه چې په دغې شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته را نازل شوی دی. هغې شپې له الله دومره لوی مقام قرآن کریم کې ورک. یوې هغې شپې ته بل نوم ووی انا انزلناه فی لیلة مبارکه. مون قرآن کریم را نازل کو په شپه مبارکه کې. نو کومه شپه کې چې قرآن راغی الله هغې له دوه نومونه ورکړل، لیلة القدر او لیلة مبارکه. وی ډېره مبارکه شپه وه، ډېره د قدر شپه وه چې قرآن کریم پکې را نازل شو. نو هغه شپه هغه یوه زمانه وه چې قرآن پکې نازلېدو. هغې شپې له الله څومره لوی مقام ورکو چې په هغې کې قرآن را نازل شو. نو ستا دې بچي چې په ژبه د الله کلام ووي او ویل لوستو ختم کو ړکې محفوظ کو، نو زه څنګه ستا بچي ته عام بچی وواما؟ ستا بچی قدرمن بچی دی، دا مبارک بچی دی چې د قرآن کریم ووي او قرآن کریم باندې ژبه ولوستله. دا ماشومان قدرمند دي، دا عزتمند دي، دا بېتاجه بادشاهان دي. وی ته ګورئ دا بېتاجه بادشاهان دي، تاجونه یې نشته او نور بادشاهان دي. دی له الله داسې لوی مقام ورک. خیالي یو کتاب دی، دې کتابونو کې د هغې مصنف چې مولانا خیالي صاحب دا کتاب یې لیکلی دی. بادشاه پسې یو ورځ سوال جواب وکړو، وی د اختر مانځه له به راځي، مونږ له به د اختر مونځ پړاوی. مولانا خیالي صاحب ورته وایي مونځ به پړاوومه، خو ما پسې به یوه زانګو راوړی. هغې زانګو یو طرف په بادشاه نیولی، بل به وزیر نیولی، او زه به پکې ناست یم او د اختر مانځه ته به حاضري کو. یو طرف په بادشاه نیسي، یو به وزیر نیسي، او زه به هغې زانګو کې کینم او د اختر مانځه ته به مې دا دواړه په اوږه باندې وي. وی ټیک ده، دا شرط منظور دی. هغه زانګو یې پسې راوړله او ښه یې تیاره کړې وه. یو طرف بادشاه ونیو، یو طرف وزیر ونیو، او مولانا خیالي صاحب یې پکې راوړو چې مونځ یې پړاو کو. وی واپسۍ کې به مې بادشاه په خپلو اوږو باندې وړي. واپسۍ کې چې ځم د ده په اوږه به ځم. واپسۍ کې د هغه اوږې ته وختو، هغه په اوږه راوړو. نو بادشاه ورته وی حکمت راته وښیه، څه وجه وه؟ وی یو کال پس په جواب درکو. یو کال پس چې بل کال بیا د مانځه مقراله، نو خیالي صاحب پیاده را روان دی، مانځله پیاده را روان دی او خلق ورسره دی او مانځله راغی. بادشاه ورته وی هغه حکمت راته وښیه. وی هغه حکمت دا دی چې ما وی چې دې خلکو ته د قرآن قدر معلوم شي، مې ځکه به ما په اوږه وړی. نو چې تا زه په اوږه ووړمه او خلقو ولیدمه، نو وی تیر کال ما سره مدرسه کې 2000 طلبه وو او ایسه کال را سره 8000 طلبه سبق وایي. دا خلقو زه ولیدم چې زه د بادشاه په اوږو ناست. تا ته مې د قرآن قدر ښودو، تا ته مې د قرآن مقام ښودو. دا بېتاجه بادشاهان دي، دا ملکانان دي، دا سرداران دي. دی له الله ډېر لوی مقام ورکړی دی چې د دې تعلق د قرآن کریم سره راغلی دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اکرموا حملة القرآن،
عزت کوي د حاملینو د قرآن، د قرآن د حاملینو قدر کوي، د قرآن د حافظ قدر کوي، د قرآن د عالم قدر کوي، د قرآن د ناظر اخوان قدرم کوي. چا چې د دې عزت کو اکرمنی هغه زما عزت کو نبی علیہ السلام وای، او چا چې زما عزت کو د رب العالمین عزت وکو. دې بچو ته درانه قتل او د دې اکرام کول دا بالواسطه دا د رب العالمین اکرام کول دی، دا دین ته اوچت کاته دی، دا قرآن ته اوچت کاته دی، دا د الله کلام اوچتول دی، او دا د خدای شان دی. د قرآن سره چې د چام تعلق راغی نو قرآن کریم به ورله عزت ورکوي. نو ای ماشومانو ډېر بختورې یې، ای طالباتو د قرآن کریم ډېرې بختورې یې چې د قرآن سره تعلق راغی. قرآن یو مقام ورکوي، قرآن یو عزت ورکوي، او داسې عزت ورکوي چې هغه بیا ختمیږي نه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی، د مانځه ټیم دی، اواز یې وکړ وی حافظ قرآن شته چې مانځه ته رامخې ته شي. خلق ده ته ګوري، وی امیر المؤمنین ولاړ دی، هغه هستی ولاړه ده چې شیطان په لار را رواني، دی په لار را رواني نو شیطان لار پرېږدي، وی عمر را روان دی. فارق بین الحق والباطل را روان دی، حق او باطل چې د یو بل نه جدا کړل هغه را روان دی. داسې مقام یو او اواز کوي وی شته څوک حافظ قرآن. خلکو د قرآن عزت ولیدو، کاش چې نن زما بچې حافظ وي. وی شته د قرآن حافظ. سالم رضی الله تعالی عنه یو آزاد کرده غلام را روان شو، مخی صف ته را روان، خلق ګوري، وی امیر المؤمنین ولاړ دی، آزاد کرده غلام به امامت کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا د قرآن حافظ دی. اقا آزاد کرده غلام د امامت په مصلی ودرېدو او امیر المؤمنین شاته ودرېدو، او آزاد کرده غلام وی الله اکبر، شاته امیر المؤمنین وی الله اکبر. په 22 لاک مربع میل حکومت کوي، هغه د حافظ قرآن نه شاته مانځه ته ولاړ دی. د قرآن ډېر لوی عزت دی، د استاز د شاګرد. ما ستاسو مخکې دا صورت ووي، ما صرف اوی بسم الله الرحمن الرحیم، بیائی کتا دیدی قل هو اللہ احد. ما صرف دا بسم اللہ ای نئی، دا دی صورت نمخ کی لکلی شوی، تاسو صرف دا دی دا قدر نخبری قرآن او طول قرآن کریم دیکھو سوایمون. دا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ دل اللہ ډیر دانائی و حکمت ورکڑو، ډیر پوه. وی پلارا باندې روانو ما چاہتے تپوسو کوئی دا پوه اللہ سنگ در کڑی دا. وی پلارا روانو ما کاغذ باندې لیکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی اغا کاغذ میں روچت کو چې روچت میں کو زی میں ولکتو چې په یو موضوع زی کې کېدم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مای په یو مناسب زی کې اقدما. وی زی میں اونموندو، جسے مناسب زی میں لو نشو چې یخې میں وی پکی. نو وی اغا پانا میں خلی تو اوشتلو جویل میں خلق میں جویل تیرہ میں کڑلا مای مناسب زی نشتا دے ایبا تیرہ بائی کما. وی چی سنگ میں بسم اللہ تیرہ کڑلا، وی اللہ را باندے دا حکمت او دا دانائی دروازی پولاو کردی. دا یو بسم اللہ دا تیرہ ولو برکت. او دے بچو سو پیری دا قرآن ویلے دے، دے ما شمانو سمر پیری یو حرف ویلے دے، او دائی دے ارلتا کس کڑے دے،
او دای دی اړه محفوظ کړي دی. اے د ماشومانو، اے طلباو، اے طالباتو چې چری خپه نشئ. د داسې کلام سره واسطه راغلې ده چې الله به یو مقام درکوي، الله به یو عزت درکوي، او الله به مور او پلار لم یو عزت ورکوي. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو کاغذ په ډاګه وغورځېږي او په هغې باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم، دی پکې لیکلي الله تبارک و تعالی فرشتي مقرر کړي، وی ورشئ د دې کاغذ نه غیر چاپیره ګیره ور واچوئ. ګیره دې کاغذ نه غیر چاپیره ودرېږئ، د هغې پورې ودرېږئ چې د څو پورې د دې کاغذ اوچتونکې پیدا شوې. دا کاغذ په ډاګه پروت دي او فرشتو د دې نه ګیره ورچوي چې کله کس راشي او دا کاغذ اوچت کړي د ډاګې نه، الله فرشتو ته وایي وی ګیره ختمه کوي او دې سړي له په علیین کې یوه مرتبه ولیکئ، چې علیین کې ورله مرتبه ولیکئ چې د بسم الله اوچته کړه. د دې قرآن نه به څومره فرشتو ګیره ورچولي، د قرآن د ویونکي نه فرشتي ګیرې ورچي. ګیرې چې د بسم الله نه ګیره ورچي، نو د قرآن د ویونکي نه به څومره فرشتي ګیره ورچي. وی چې دا بسم الله چرته ضایع نشي. قرآن داسې عالی کتاب دی، قرآن له الله داسې مقام ورکړی دی. دا بادشاهان دي، دا ماشومان، دا سرداران دي چې د دې تعلق د قرآن کریم سره راغلی. ډېر کرته د قرآن استاز د قرآن شاګرد ته د دعا ټیم میلو نشي. دی ټوله ورځ قرآن لولي، نو د دعا ټیم ورته میلو نشي. نو خپی وی پلانکي سړي ځان له دعا وغوښتله او ما دعا ونه غوښتله، هغه د مشر کس ناستې ځان له دعا وغوښتله. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي چې څومره کسانو دعاګانې غوښتلي وي او کم کس د قرآن په تلاوت کې مشغول و او دته دعا موقع میلو نشوله، ټوله دنیا کې چې څومره خلقو دعاګانې غوښتلي د هغې ټولو نه زه دله غوره ورکړم. دعا به نه کړي، الله به غوره بدله ورکړي. دا د قرآن شان دی. نو اے د قرآن استازانو، اے د قرآن عالمانو، اے د قرآن شاگردانو، الله ستاسو په وجه د قرآن د حرکاتو د سکناتو حفاظت کوي. یقین وکړه بله ورځ محفل حسن قرتو دی عبدالباسط قاري صاحب دې ځای کې دا اوس چې دلته و مونږ سره ده راغوښتی و محفل حسن قرتو. یره قاریانو تلاوت کو، ما چې د قاریانو هغه تلاوت واورېدو دا عقل مې راله حیران کو حیران. زوام چې د عوامو په ډرګ ډرګ جړلې چې قاري قرآن لوستلی. تاسو خبر یې؟ مای شکر الحمدلله قاریانو ډېر خوشحاله شئ. الله وی د قرآن د حفاظت ذمہداري ما په خپله اغوستې ده. نو په ځمکه کې خو به وله څه اسباب ګوري که نه، نو د دې قاریانو په وجه الله د قرآن د حرکاتو د سکناتو حفاظت کوي. بختور یې بختور. او د دې علماو په وجه الله د قرآن د معانیو حفاظت کوي. الله معنی په علماو محفوظي. ادا کچې کچې جبې کچې کچې جبې او دې د حرکات او سکنات ادا کوي. قربان دا د قرآن حفاظت الله د دې معصومو جبونه دي، د معصومو جبونه. شکر دی دا د دې علماو برکت دی، دا د دې حافظانو برکت دی، دا د دې قاریانو برکت دی چې الله تبارک و تعالی په محلو کې داسې ماشومان پیدا کړ. او دا د دې علماو، دا جاوید مولی صاحب، بیان قاری صاحب، دا د دې برکت دی. الحمدلله زه ډېر خوشحاله شم. الله دې ټول جماعتونه آباد کړي. خو په طور د تحدیث بن نعمت ما خپله بله ورځ مونځ پړاوو، مای انما انت منذر من یخشاها. ما نه اوس یېر دي چې
چې ما په دې انت کې غنه پرېښوده او که په دې دا اخفا او که په منذرون کې مې پرېښودله دا داسې دی که نه انما انت منذر من یخشاها نو ما نه اوس د انت او منذرون کې پته نه لګي چې کم یو زما یو رکوټې ماشوم بچی دی شاهد چې دلته به یا بنې عکاشا دومره خس کې دی قاري صاحب سره کلاس کې سبق وی په ډاګه ښکاریم نه یوه سپاره حفظ حکومت کور وی ابو دا یو ځای دې ټیک ونه وي په مانځه کې مې کوم ځای مې ټیک نه دی ویلی وی دا منذرو دی وی تا وی چې منذرو من یخشا صرف اخفا مانا پاتې شي و اخفا ما ته وی دی ځای کې تا داسې وی مې الحمدلله چې دومره خس خس ماشومان دومره کچ کچ ماشومان او د امام نه چې غنه او اخفا پاتې کېږي وی دا ځای غلط وي ابو دا ځای ټیک نه وی منذر من یخشاها مې ښه بچیا بیا به نه پاتې کېږي انشاءالله شکر الحمدلله شکر الحمدلله دا کچ کچ ماشومان دی الحمدلله چې زمونږ جماعت کې مانځه ته څوک امامت ته مخکې شي او غنه او اخفا پرېږدي ماشومان وایي غنه ترې پاتې شوه وایي اخفا ترې پاتې شوله وایم شکر دی ماشومانو ډېر بختور یې ډېر او د الله په مونږه دا فضل الله دې دا فضل روزي کړي نو مونږ د دې قابل یقین وکړئ که مونږ د دې قابل یو او دا چمن مونږ د دې قابل نه یو مونږ کې دومره صلاحیت نشته دی چې الله زمونږ محله کې دومره حافظان او داسې ښکلي ښکلي ماشومان او دا د جینکو دا مدرسه زه به دا خبره ښه په تسلی وکړم نشم ویلی کو په دې کلي کې ماته داسې کور نه ښکاري چې په هغې کې به زمونږ د دې مدرسې شاګرد دی ما ته نه دی معلوم شاید چې وي خو زه وایم چې نه به یي انشاءالله په دې غونډ کلي کې په دې دوو کلو کې که د هرې محلي ما ته نه ښکاري چې زمونږ د مدرسې شاګرد به پکې نه او دلته به یې قرآن په ترجمه او په ناظره باندې ویلی دی الله دې دا بهار آباد ساتي او تاسو دعاګانې کوئ دې کې اساتذه محنتونه کوي بس دا به د چا دعا وه دا به چا دعا کړې وه او انشاءالله دعا کوئ یو بهار په دې کلي را روان دی که خیر مونږ سره څه کال دې جینکو مدرسه کې 28 جینکو اوله درجه وویلله انشاءالله تاسو د کلي خلق به دعا کوئ څه کاله یو څو کاله پس الله دې مونږ ټولو له او تاسو له ژوند راکړي انشاءالله دې کلي ته به 28 عالمانې ورکو انشاءالله یو ځل مخکې تاسو لیدي مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه راغلی و زمونږ هغه زوړ جومات او ختم بخاري کړی 10 جینکۍ د علم نه فارغې شوي وي یو ځل دې کلي ته 10 جینکۍ فارغې میلو شوي دي او چې ستاسو دعای 28 جینکۍ به نورې دې کلي ته میلاویږي انشاءالله 28 پلاران به الله د علماو پلاران کوي انشاءالله 28 میندې به الله د علماو میندې کوي انشاءالله او دا سلسله روانه ده مونږ سره 23 ماشومان د حفظ په کلاس کې دي چا 10 سپارې چا 9 سپارې چا 8 سپارې نو انشاءالله څو کلونه پس پکه خیرې انشاءالله یو 30 پلاران په دې کلي کې د حافظانو پلاران کېږي انشاءالله الله به د علماو پلاران کوي انشاءالله تاسو صرف دعا کوئ چې الله دا محفل دا رونق دا برقرار ساتي او تاسو به زما درس کې اورېدلي زه هره ورځ وایم یا الله دا کلي د علماو مرکز کې تاسو به زما هغه دعا اورېدلي وایم یا الله د حافظانو مرکز کې یا الله د علماو مرکز کې انشاءالله زمونږ دا تسلی ده چې الله به دا کلی د علماو مرکز کوي انشاءالله ډېر لوی لوی اکابر زمونږ دې کلي ته قدم اغستی دی ډېر مبارک قدمونه زمونږ دې جومات ته راغلي دي انشاءالله دا زمونږ تسلی ده که خیرې چې الله به دا بهار برقرار ساتي برقرار او د دې دواړو کلو خلق په دین ډېر مین دی الله دې د ټولو بچي حافظان او عالمان کې پلاران او میندو تاسو ته وایم د چا بچي چې حفظ کوي
یا د چا لونه چې مدرسه کې علم کوي خصوصي ورله 2 رکعاته نفل کوئ منځ ورله کوئ پلارانو یوه خوشحالي در باندې را روانه ده حدیث مبارک کې راځي چې خلق جنت ته ځي ټول خلق به جنت ته ځي الله به حافظ قرآن ته وایي حافظ قرآن صبر وکړه تم جنت ته ځي او الخل هو حافظ قرآن په یو لاس کې همیشګیري والا بیا به مري نه نو همیشه خو به هر سړی په جنت کې مري به نه الله به دې حافظانو له یو څیز ورکړي الله به حافظ قرآن ته وایي د قرآن حافظ صبر وکړه ته دنیا کې خلقو ته زیرېدلی وې نن تا ته خلق زیروما ګورئ د تمام دنیا بادشاهانو ګورئ ټول خلق به ګوري چې څه چل دی الله به حافظ قرآن ته وایي الملک اے د قرآن حافظه دې بل لاس کې بادشاهي والا زه د جنت بادشاه مې کړې زه نه نوځه جنت ته ټول بادشاهان به ګوري ټول ملکانان به ګوري ټول سرداران به ګوري قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة حاملین د قرآن هغه به سرداران د جنتي دی به جنت کې ملکی کوي ماشومانو د جنت ملکی به کوئ د قرآن شاګردانو د جنت سرداری به کوئ او جنت کې به ملکی او سرداری کوئ اے زما بناتو جنکو طالباتو د مدرسه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها جنت کې به الله خوشحالی درکړي جنت کې به الله مقام درکړي دنیا کې مقام ته وزیریږئ د جنت مقامونه الله تیار کړي دي بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها څومره په تکلیف کې وخت تیر کړی دی امام الانبیا ورته غږ وکړو دروازه یې وټکوله دندې نه هغه دروازه نه کولاوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازه ټکوي دندې نه هغه وایي څوک وی ابو کی یا فاطمه فاطمه ستا پلار یم دروازه کوله دروازه لیٹ کولاویږي نه کولاویږي نبی علیہ السلام ته جواب ورکړو وی د الله حبیبه ته ورکې ولاړ وې خو ما سره دومره لباس نشته چې زه پکې خپل ټول وجود پټ کړم دومره لباس شته دی نه نو دروازه څنګه کولاو کم ته دروازه کې انتظار کوې خو دومره لباس شته دی نه چې وجود پټ کړم دنیا کې داسې ژوند تیر کړی بی بی فاطمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صادر ورگزار وی دی کې وجود پټ که خو ما ته ورکوله وکړه نبی علیہ السلام ته ورکوله وکړه وی جړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي دنیا غواړي چې ځمکه کې سره زر او سپین زر پیدا شي نه د الله حبیبه چې ته رضی او الله رضی زما اخرت پکار دی جبریل امین اسمان نه وحی راوړله اے دا اللہ حبیبہ رب العالمین فاطمہ دا جنت دا تمام خز سردار وگرزولا نمیندو خویندو زمون دا مدرسے طالباتو پدی شکر وباسے چے اللہ دا محنت نصیب کڑے دے او قرآن تا اللہ کی نولیے تاسو تم ما شمانو واما دا مدرسے دی طالباتو تم واما دی استازانو تیم واما دسی بنوائے چې مونږ مدرسې ته راغلي یو داسې به نه وایې ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا الله وایي په میراث کې قرآن ورکوم هغه چاته چې څوک واڼوما اے ماشومانو تاسو الله نه ولیئ اے طالباتو تاسو الله منتخب کړي یې الله چان کړي یې الله غوره کړي یې د مدرسې استادانو او شاګردانو اے استادانو اے مولانا جاوید صاحب مولانا محمد بیان صاحب مولانا محمد ابراهیم صاحب او د دې مدرسې د طالبات استادانی تاسو الله چان کړي یې اے بچو تاسو دا تنکۍ جبې الله خوښي کړي دي الله چان کړي یې د قرآن کریم د پاره ټول دعا کوئ مونږ دا دعا کوو
یا الله دا کمی میندې او پلاران چې دلته راغلي دي دا ټول د حافظانو پلاران کا ادا د علماو پلاران کا او تاسو ته وایم بچو تاسو ته د جومات ته ماشومانو ته وایم او د مدرسې د طالباتو ته وایم د مور او پلار خو ډېر خیال ساتئ ډېر خیال تاسو به اوریدلی زمونږ د مذهب امام دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ډیر لوی امام وو ځکه ورته امام اعظم ابو حنیفه وایي رحمت الله علیه وی د ده مور و مور او د ده په وخت کې دوه مشران علما وو نو دې مور ته چې به مسله راغله نو د دې زوی نه به یې تپوس نه کو چې دا مسله څنګه ده وی به ما پلان کی عالم لبوزه چې زه ترې د مسلې تپوس وکړم امام صاحب به ورته وی ټیک سورلی به روانه کړله او مور ته به وی کېنه اوس د امام صاحب په وخت کې هغه دوه مشران علما او امام صاحب به په سورلی خپله مور کېنول او مهار به یې ونیو د سورلی او روان به شو شاګردانو چې به ولیده د هغه خو په لکونو شاګردانو چې امام صاحب ولیدو وی د سورلی مهار یې نیولی دی په سورلی څوک کېنولی ده مور یې په سورلی ناسته ده او امام صاحب مهار نیولی دی ادبن احترامن به ټولې لارې د شاګردانو ډکې شو ټول شاګردان به ولاړو وی ځکه امام صاحب را روان دی ودرېږئ ټولې لارې به ډکې شوې خلق به ولاړو نظاره به یې کتله چې دا څه چل دی ودا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مور د سورلی مهار نیولی دی دا د مور ادب دی ودا د مور احترام دی ټول دنیا به ولاړه او مهار ته به یې کتل چې هلته به ورلل نو هغې عالم نه به یې د مسلې تپوس وکړو نو ډېر کرته به هغه مشر عالم په هغه ټیم په مسله نه پوهېدو امام صاحب به پرې پوهېدو نو امام صاحب به پټ هغه مسله هغه ته ووایي دا مسله داسې ده اوس یې ته زما مور ته ووایه ړومبی به یې هغه ته ووایي زما مور زندګي بری مور ته دا نه دي ویلي چې دا مسله خو ماله راځي که نه ما نه زده کوه که نه خو چې مور به وي بومې ځه مهار به یې راواغست مور به یې په سورلی باندې کېنوله ادبن او احترامن نو دا چې تاسو د مدرسو د بچي د مور او پلار قدر کوئ دا نور به بیا په سر کې کوي وی به ګوره دی د مور قدر کوي دی د پلار قدر کوي نو دا ټول به بیا قدر کوي او مور او پلارې تاسو ورته دعاګانې کوئ زه تاسو ته دا ختم کوم ناظري والم یو څو قرآن مجیدونه راوالی او ترجمې والا بره طالبات